السلام علیکم. ډېر کسان وي چې هغه ورځې ورته ټایم نه میلاویږي چې خپل موبایل چارج کړي، نو هغه بیا څه کوي، ټوله شپه خپل موبایل چارج ته ږدي. د دې لپاره کوم نوی موبایل چې دی باقي ډېر ښکلی سیټینګ راغلی. که تاسو غواړئ چې ټوله شپه خپل موبایل چارج کړي، د ورځې ورته ټایم نه میلاویږي نو دا سیټینګ چې دی تاسو ضرور به ضرور آن کړئ. بیا به ستاسو بیټرۍ چې ده هغه نه خرابېږي او ډېر ټایم به اړوي. سیټینګ ته راشئ، سیټینګ کې بیټرۍ ته راشئ، بیټرۍ کې به تاسو دلته وینئ بیټرۍ پروټیکشن، دې له ورشئ. که تاسو دا په بیسیک باندې کښېږدئ، دا بیسیک هم والئ. دې مطلب دا دی چې کله ستاسو موبایل 100% چارج شي، نو بیا چې څو پورې 95 ته نه وي راکوشوی، چارج یې 95 پورې ختم شي، نو دوباره به بیا چارجینګ سټارټ شي. یوه طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې بیا تاسو اډاپټیو ده سیکنډ نمبر ووهئ. نو دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی چې ستاسو موبایل به 80% چارج شي، بیا به موبایل چې دی ستاسو د خوب ټایم ته ګوري چې کله ته موبایل نه استعمالوې، نو هغه ټایم نه بعد به چې دی دا نه چارج کېږي، بس پاسې به وي. بیا چې کله ستا د خوب ټایم ختم شي، نو دا به بیرته بیسیک ته لاړ شي، دې به راته اتوماتیکلی ستا موبایل چې دی هغه به 100 چارج شي، او بیا چې کله 95 ته راغی، نو بیا به دوباره هغه 100 ته رسي. دا طریقه هم د دې طریقې سره ستاسو بیټرۍ هغه لایف سپین به نه خرابېږي، نه به کمیږي. او دا درېیمه طریقه چې ده میکزیمم، نو دې مطلب څه دی؟ ستاسو موبایل چې دی 80% چارج ته ورسېږي، نو بیا به بند شي، نور چارج به نه اخلي. نو دا درې واړه طریقې دي، کومې به تاسو غواړئ. تاسو کولی شئ چې کله تاسو د شپې موبایل چارج ته ږدئ، نو دا سیټینګ ضرور آن کړئ چې ستاسو بیټرۍ هغه خرابه نه شي. ځکه چې که چېرته ستاسو موبایل په 100% باندې ډېر پاتې شي او 100% وي او بیا هم چارجینګ ورته ځي، نو بیا بیټرۍ لایف سپین چې دی هغه خرابېږي، بیا به زر خرابه شي او کار به نه کوي.